بار عرض وکړلو څه ته که فایده راکوي ای قبر فایده ای برزخ والا و د ورځې قیامت هولناکترین ورځ کومه ده سختترین ورځ هغه کې هم هیڅ یو شی فایده ورکوي هغه تقوی الهی ده داسې انسان متقی وي انسان پرهیزګار وي د تقوا د پرهیزګاري داسې انسان ته فایده ورکوي ورځ د امام سجاد علیه السلام ده مولا امام سجاد علیه السلام مکی سفر باندې ده ابراهیم ادهم یای چې یو کس مولې درو ډېر نوراني دی چهرې کې نورانیات دی یو جوان دی پښتنه مو وکړله او ځوانه چېرته روانې مقصد د کوم ځای دی چېرته روانې ته همداسې روانې مرکب د سپرلی د واس یا اوښ د نشته دی سپرلی د څه شوله و هغه نه علاوه سفر کې خرچې ضرورت وي تو خرچه شته دی داغا نورانی جوان مولا امام سجاد علیه السلام رو ورته دگاه ابراهیم ادهم قصدی مولای امام مقصد د دنیا تفریحات خوندونه ندی امام مقصد الله دیدار ده مکی تروانیا وزادی تقوایا و راحلتی رجلایا دا کتمانا پختره که ایسی مصبرله نشتا ده نویلی نشتا ده ایماد ویخ بید ای مصبرله ده پروردگار ما دا تکات رکڑه ده واس رکڑه ده صدوخ پو نفیده و شده شان ده ما سپرلی ده اما تا مانا پختره وقت سفر کی خوراک چکاب صورت وی بالکل ضرورت ده خوی ما حقیقی خرشه اغا تقوی الهی ده بدن نسیات سموت خرشی ضرورت دی ما روح ته تقوی پرهیزګاری ضرورت دی نو مولا سجاد علیه السلام د روایت سره ای مشترک خلاص کړلې چې حقيقي شای حقيقي ذخیره څنګه انسان محتاج دی هغه تقوی الهی دی لاند سفر سوی کام سفر وی دي جنا پېښور دسي کې دې شي ته دی و جوړ جنو ضرورت شي او کې دې شي ضرورت یې ای شپې د څه سبل بیا راځي مې و جوړ څه گزارا کیږي لگو پیسو صدا گزارا کی اکا اوخ سفر کئی د ایران و د عراق سفر کئی شام زیرتونو سفر کئی نبی ایو جوڑ جمینا جمی باز جوتی رخلی پیسے باز جوتی رخلی چونکہ سفر اوخ دے اندیشوان سر ای دنیا والا سفر دیر محدود دے لانگ سفر اوخ سفر آغا دی برزخ والا دے خدا خبر دا بچو زر کولوی یو چو ساوا کولوی بیا قیامات بکل رسی نو داغا اوخ سفر دا پارا امام حق لری صدا جملہ استعمال کے آہ من قلت سات و بعد طریق آہ یعنی افسوس سورہ اوخ سفر و سورہ کام سمان یعنی دا مو سر کی خود سوی صدا وقت سفر دا پارا دا لگو اعمال باندی غرا نشوی بلکہ دا وقت سفر دا پارا حقیقی تقوی پرهیزګاری گناهان و پرهللا واجبات و پذیر وړل دي علماء بیانات شان سره هم دي چې تقوی الهی داسې انسان پرهیزګار شي دا صرف آخرت لپاره نه دی قبر لپاره نه دی برزخ لپاره نه دی دنیا کیا فائدې دي تقوا سمو مخکې اشاره وته کړې دي د حواله سره چې انسان متقی شولو یو انسان پرهیزګار شولو یی مطلب دا نه دی چې قبر کې کو فائدہ ورکړي بالکل قبر لپاره تقوا ضرورت ده برزخ ته ضرورت ده قیامت ته ضرورت ده خود تقوا فایده خود اندغه دنیا کې اشوا اندغه دنیا کې فایده یو متقی انسان سے گناهانی نه کوي دې څه مطلب ده بدن ته فایده ده جسم ته فایده شته اوس محرم شپې ورځې وته یو شای 28 رجب شپې باندې د ولی دربار کې مدینه به عنوان گورنر د یزید تبری د لیکلی دی سیوډا کې سمولا حسین استعمال کړی دی یزید حواله سره هغه شارب الخمر صدا شربی وو شراب شي ګالو د شربی سړی سره سمجھوته کاوالا کمپرمایز کاوالا بیعت کاوالا دایم خلخانی نه بلکې حسینی خلخانی نه داوریات چوک سیمون ما خلی آغا د سکاسون تسار اس کله نه ټیټي اوس وکسا یو متقی انسان یو پرهیزګار انسان هغه نشه نه کوي هغه حرام نه کوي هغه شراب نشي کی ایسه مطلب شو خو بدن ته فایده شوه لکه
اوس وخت جدید میډیکل ساينس هم اعتراف کوي چې شراب اصولا نقصانات دي دا بدن ته څوره نقصان ګردو ته څوره نقصان رسوي څوک مې و نشه ویلې نه ده هغه نقصان ده ده نو یو انسان متقی انسان خدای ډوره نشه نه کوي خدای ډوره څه ده ګولې نه خوري خدای ډېر نشي ولستان نه وایي خو فایده وته ملو شو کنه بدن تر او تازه ده شپه یا خاورې زیاخه تاسو یو څه دا نشيان روډ غوړو نه پرته دي پروردګار ته دا ټول نشو نه محفوظ وساتي او شوګي صبر شنه خدای خور او ذلیل وکړځاولې دا وخت دوی زندگی څخه د زندگی ده بدن کې راشه موجوده ده او که شو کې وخت نشي ده نشو کې ډوب ده شو سره رشتہ یا نه کوي شو سره تعلق نه جوړي د دنیا سلان ده کنه ته تقوا یعنی علما یې چې انسان څخه پرهیزګار شي دنیا کې عزتمند ده دنیا کې قدرمند ده دیو چینا داغه تقوی الهی چې انسان اپنو کی نہ صرف دا سزر کې د تیرا کې سکابر کې فائدہ ده برزخ کی دنیا کې اته ته تقوا شه ده فائدہ ده ځکه تقوا وقای عربی ټکه د دینه جوړ دی وقایتن وقا معنی دا ده ځون ستله ځون محفوظ اوس لکه یو سړی یو جاړي کې روان دی هغه ځکه ټول ازغی دي نغره خپل جامع ستی دي عربی کې وقایقی وقایتن یعنی ځان ساتله تقوا معنی ټیک ده ډور معنی ډیر کیږي خو حقيقي معنی علماء څه بینه هغه ځان ساتله مضرات نه ځان صدقه شي نه ته ضرر رسي ته نقصان رسي ته دین ته دنیا ته بدن ته وجود ته روح ته افکار ته نظریه ته عقیده ته نقصان رسي هغه ځان ساتله تر به کې څه ویل شي تقوا ویل قرآن کې آیا هم دی حواله سره شاف وقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا دا خالق موسط الله فوقاهم الله څخه خدای دا وسط الله شر ذلك اليوم د قیامت هغه سخت ورځې کوم شر شرور دی هغه موسط الله دلته تقوا یعنی ستل و یو متقی انسان هغه به ځان خدای ته حواله کوي به خدای ستي او خدای ستله بهترین ستلته نلزا دا شی په صدقه طریقې سره ټول کو چې انسان ته خودي تقوا اندغه دنیا کې فایده ده سم یو مثال ډیر کو ان شاء الله دی باندې بیا وضاحت تفصیل سره کوم وخت نشته د خبرو چونکه ورځ د 15 د مولا سجاد حواله سره په کار خبري وشي نو یو فایده چې تقوا متقی انسان هغه خودي جسمانی فایده ده ځکه روایتو کې شته کوم انسان چې متقی شي دوی دی بدن د لپاره شفا ده خدا روح دوباره شفا خدا ذهن منی بدن دوباره څنګه شفا ده انده مثال مدیر کوم کسان سره نشه گئی شراب شکی خو خدای نه ډریږي کنه متقی نه ده پرهیزګار نه ده کدو ډری ده د په کور د قرآن نه ته ویښ شواله سینما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان ده شیطان عمل ده رجس ده په کور د نسوریا شو دین از اجتناب وکم خو شراب شکی نشی کوي منشیات استعمالوي دا متقی نه ده دا پرهیزګار نه ده اما ایدی مقابله کې کوم انسان متقی ده پرهیزګار ده هغه نشه نه کوي هغه بدن صحیح او سالم ده د دنیا یو فایده د تقوا ده دعا کو جمعه عظیم اوریس مبارک اوریس ده پروردگار نه دا دعا ده خدای د تقوای الهی صندوق دنیا کې متفیده رسي خدای دغه تقوای الهی له خاطر هغه کړي ګناهونه ستم خپا کړي هغه متمافق رساله کې بیا یې ملسونه ګناهونه تمام رساله کې آمین یا رب العالمین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن